أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. مخکې آیتونو کې الله جل جلاله عام مؤمنانو ته خطاب وکړو. اوس په دې آیتونو کې الله فرمایي وإن کنتم او کچریه تاسو فی ریب په شک کې مما د هغې کلام نه د هغې کتاب نه نزلنا چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو نو راوړی بصورت من مثله یو صورت مثل د دې برابر د دې ودعو شهداءکم او راوغواړی مددګاران خپل ودعو راوغواړی شهداءکم مددګاران خپل من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی وان کنتم فی ریب مما بیا ورته وګورئ مخکې آیتونه بیا وایو دا ترجمه زده کې وان کنتم کچریه تاسو ان کنتم معنی دا ده کچریه تاسو فی ریب په شک کې ریب شک ته وایي مخکې تیر شو لا ریب فی شک نشته قرآن مجید کې نو د ریب معنی د شک تاسو ته ما وی یو پیره یو لفظ راشي کوشش کوئ دا یاد ساتئ انشاءالله چې دوباره راځي بیا به تاسو ته یاد وي نو الله فرمایي اے انسانانو ان کنتم کچریه تاسو فی ریب په شک کې مما د هغې کلام نه نزلنا چې نازل کړی دی مونږ علی عبدنا په خپل بنده باندې څوک دی بنده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نو چې شک کوئ نو ټیک ته بیا تاسو تکړه شئ او د دې په شان کلام بل راوړئ فاتو نو راوړئ بصورت یو صورت من مثله په مثل د دې بیا خو تاسو ته چیلنج دی چې د دې قرآن د یو آیت په شان یو آیت خو راوړئ نو پته ولګېده چې قرآن کریم کې هیڅ شک نشته څنګه چې دی دا دعوه کوي چې دا نبی علیه السلام په خپله جوړ کړی دی یا شیطانی خبرې دي نعوذ بالله دا دروغ دی دا د الله کلام دی ځکه خو د دې څوک مقابله کولی نشي او که تاسو یې نشئ راوړئ د دې مثل او برابر ودعو شهداءکم او راوغواړئ مددګاران خپل تاسو سره چې څوک په دې شیطانۍ کې مدد کوي په دغې وسوسو کې تاسو سره څوک شریک دي او تاسو زړونو کې وسوسې اچوي او قرآن ته غلط نسبت کوي هغې ته مو وایئ راشئ که نه چې د قرآن مقابله وکړو تر قیامته به ونه کې ودعو او راوغواړئ شهداءکم مددګاران خپل من دون الله سوا د الله نه دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یعنی په دې خپله دعوه کولو کې چې دا قرآن د الله کلام نه دی او تاسو رښتونی په دې خپل دعوه کې ټیک ته بیا تاسو راشئ او تاسو خپل ملګري او مددګاران هم راوغواړئ خو د دې یو آیت په شان یو آیت خو نازل کې راوړئ فإن لم تفعلوا بس کچرې تاسو ونه کړی دا کار فإن لم تفعلوا پس کچرې تاسو ونه کړی دا کار ولن تفعلوا او هرګز یې نشئ کولی الله ورته وایي نه به دا کار تاسو کولی شئ او نه به یې وکئ دونه تاکید سره خبره وکړه یعنی د قرآن د یو آیت په شان آیت تاسو نشئ پیش کولی فإن لم تفعلوا پس کچرې تاسو ونه کړی دا کار ولن تفعلوا او هرګز نشئ کولی هرګز نشئ کولی فاتقوا النار التي نو ځان بچ کې د هغې اور نه فاتقوا ځان بچ کې النار التي د هغې اور نه وقودها الناسو چې لرګې د هغې خلق دي خشاک د هغې خلق دي والحجارت او ګټې دي نو دغه جهنم نه خو بیا ځان وساتئ
چې د هغې ګرمایش په د انسانانو نه پیدا کیږي، گویا دا د هغې خشاک دی او کاڼي چې یو پیره ګرم شي بیا نه یخیږي ډېر زر. اعدت للکافرین، تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. نو دا جهنم خو د کافرانو د پاره تیار کړی شوی دی، لہذا تاسو د دې نه ځان وساتئ. وبشر الذین آمنوا، او زیر ورکړی هغې خلکو ته چې ایمان یې راوړی دی. بشر الذین، زیر ورکړی خوشخبری ورکړی هغې کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی. وعملوا الصالحات، او نیک عملونه یې کړي دي، نیک عملونه یې کړي دي. د مؤمنانو دپاره زبردست خوشخبري ده ښه. ان لهم جنات، چې بېشکه دوی لره جنتونه دي، بېشکه دوی دپاره څه دي؟ جنتونه دي. تجري، ان بېشکه لهم دوی دپاره جنات، جنتونه دي، تجري چې بهیږي من تحتها لاندې د هغې نه الانهارو نهرونه، تجري چې بهیږي من تحتها لاندې د هغې د ونو نه الانهارو نهرونه. ځکه جنت خو د ون، جنت هغه ځای ته وایي چې کې ګڼې ونې وي، باغ وي باغ، او باغ خو د ونو نوم دی. قسمه قسم د میوو ونې، د ګلونو ونې، خوشبودارې ونې، عجایب او غرایبو نه ډکې ونې، او بیا تشې ونې مزه نه کوي چې د هغې په منځ کې یو نهر بهیږي، او هغه نهر هم داسې نهر وي چې د شهدو په شان خوږې وبي او د پیو په شان سپینې وبي، نو د هغې مزه لا نور هم وي. نو دا څلور نهرونه وي، یو به د پیو، یو به د اوبو، یو به د شهد وي، یو به د شراب وي. الله دې مونږ او تاسو ټولو ته دا نصیب کړي. تجري چې بهیږي، بیا دغه ځای نه وګوره. وبشر الذین، او زیر ورکړی هغې خلکو ته، الذین هغې خلکو ته آمنو چې ایمان یې راوړی وي، وعملوا الصالحات، او نیک عملونه یې کړي وي. عملوا الصالحات، نیک عملونه یې کړي وي. ان لهم، بېشکه دوی دپاره یا دوی لره جنات، جنتونه دي، تجري چې بهیږي من تحتها لاندې د هغې د ونو نه الانهارو نهرونه، د هغې کې چې کوم باغ دی د هغې ونو لاندې به الله نهرونه جاري کړي. کلما رزقو، هر کله چې ورکړی شي، هر کله چې رزقو ورکړی شي، منها د دوی ته، من ثمرتن په جنت کې د میوونه، رزقا رزق. بیا ورته وګورئ، کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي، منها دوی ته، رزقو ورکړی شي دوی ته، منها په جنت کې، من ثمرتن د میوونه، رزقا رزق، یعنی په جنت کې دوی ته د میوونه څه رزق ورکړی شي، خوراک ورکړی شي. قالو، نو دوی به وایي، دغه آیت وګوره، کلما هر کله چې رزقو ورکړی شي دوی ته، منها په جنت کې، من ثمرتن د میوونه، رزقا رزق. ترجمه زده شوه لکه. قالو، نو دوی به وایي، نو دوی به وایي، هذا الذي، چې دا هو هغه دی، رزقنا چې مونږ ته راکړی شوي دي، من قبلو مخکې د دې نه. دا جنتیان به وایي الله داسې موږ په دنیا کې هم خوړلي وو که نه. حالانکه روایتو کې راځي چې د جنت په یو پل او میوه کې به اویا قسمه ذایقې وي، خو په شکل او صورت به د دنیا د میوه په شاني، نور د هغې ذایقه، تلذذ، خوند، رنګ هغه به جدایي. اللهم ارزقنا، ای الله مونږ ته راکړي. قالو، نو دوی به وایي، هذا الذي، دا خو هغه دی، رزقنا چې مونږ ته راکړی شوي دي، من قبل مخکې د دې نه. واتو به، واوتو به متشابها، واوتو به متشابها، او راو بوړی شي دغه رزق دوی ته، واوتو، او راو بوړی شي دغه رزق دوی ته، واوتو به، واوتو، اوتو راو بوړی شي، راو بوړی شي، یعنی په خپله به نه راځي بلکې د دې راوړونکي به دا راوړي. راو بوړی شي به دغه رزق دوی ته، متشابهن چې یو شان به وي. دا یو شان به وي مطلب د دنیا د ذایقو سره، د دنیا د میوو سره هم شکل به وي.
مخکې دې ووایې که نه هذا الذي رزقنا من قبل ولهم فیها ازواج. دویم فضیلت او نعمت د جنتیانو دپاره، ولهم او د دوی دپاره به فیها په جنت کې، ولهم دوی دپاره فیها په دې جنت کې ازواج بیبیانې وي مطهرة پاکیزه. الله به دې دپاره د جنت حورې هغه مقرر کړی وي، د هغې ځان له فضایل دي، هغه به انشاءالله په بل ځای کې ووایو. وهم فیها او دوی به په هغې کې خالدون همیشه وي. یعنی جنت داسې ځای نه دی چې د هغې نه به وځي، همیشه به په دې جنت کې او همیشه به خوشحاله، همیشه به خفګان پکې نشته، همیشه به جمدي وي، مرګ پکې نشته، او همیشه به په مزو کې وي، بې مزې زندگی پکې نشته. نو دغه آیت دې ته بیا وګورئ چې زده شي درته. وبشر الذین او زیر ورکړی هغې خلکو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملو او نیک وعملو عملونه یې کړي دي الصالحات نیک، یعنی نیک عملونه یې کړي وي. ان چې بېشکه لهم دوی لره جنات جنتونه دي تجري چې بهیږي من تحتها لاندې د هغې د ونو نه الانهارو نهرونه، کلما هر کله چې رزقو ورکړی شي دوی ته منها د دغه په جنت کې من ثمرتن د میوو نه رزقا سرزق د پاره د خوراک، قالو نو دوی به وایي هذا الذي چې دا خو هغه دی، چې دا خو هغه دی رزقنا چې موږ ته راکړی شوي دي من قبلو مخکې د دې نه، واتو او راوړی شي دغه رزق به دوی ته، واتو به او راوړی شي دوی ته دغه رزق، یا راوړی شي دوی ته دغه رزق دوی ته متشابها چې یو شان به وي د مخکني سره، دا پکې ولیکه چې یو شان به وي د مخکني سره. ولهم او دوی دپاره فیها په جنت کې ازواج بیبیانې دي مطهرة پاکیزه، وهم فیها او دوی په هغې کې خالدون همیشه وي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.